تابعداري وکړه. تابعداري د چا وکړه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله پاک سوی وی دای زما تابعداري وکړه. دا هغه انتهایی محبت دی. د چا چې د چا سره محبت یې راوي کده د خبره دی ومنله د ده منه وی دا زما خبره ده ځکه زما محبوب دی کنه. الله جل جلاله فرمایي قرآن کې د حضور علیه السلام نعت او صفت فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله فرمایي زه او زما ملائک دا په حضور علیه السلام باندې درود شریف وایي. ان حرف تحقیق دی، یصلون مضارع دا په دوام او استمرار باندې دلالت کوي. مطلب دا دی چې الله پاک همیشه په محمد رسول الله علیه السلام درود شریف وایي. سبحان الله. همیشه دا معنا چې هر وخت د شپې د ورځې په هر ګنټه کې په هر منټ او سکند کې یصلون دا جمله اسمیه ده او مضارع ده، دوام او استمرار پکې دی. جمله پہلیے کې خود اشهد ان محمد در رسول. پمونس کې د الله ذکر دی د رسول الله علیه السلام. په جنازه کې نو د الله پاک ذکر چې کم ځای کېږي تر دې پورې چې کله آدم علیه السلام پیدا شو. تفسیر روح البیان لیکي وی آدم علیه السلام چې په عرش باندې نظر ولګېد نو یو طرف ته د الله نوم او بل طرف ته د محمد رسول الله وی بلکې په جنت کې په هر بوټي په هر پاڼه باندې په یو د الله نوم په بل د رسول الله نوم. دا نوم ولې ځای په ځای لیکي؟ دا د محبت وجه یې ښه. الله پاک د خپل محبوب سره دومره محبت دی چې د جنت په هر پاڼه کې دغه نوم دی. الله دې زموږ د دغې نوم سره محبت پیدا او د دغې ذات د محبت دی الله حقیقي زموږ او ستاسو نصیب. ځکه چې په دې دنیا کې ستا دغه نوم نه دی خوښ نو بیا جنت ته هم نشي تللی. ځکه جنت کې خو ځای په ځای دغه نوم دی، په هره پاڼه د محمد نوم دی. نو دې محفل میلاد کې موږ ته د حضور علیه السلام شان او د هغه صفات بیاني، د هغه کمالات داسې حسن او جمال. عایشه بیبي فرمایي وایي د هغې د حضور علیه السلام داسې حسن و چې یوسف علیه السلام زنانو وکتو. یوسف علیه السلام له الله ډېر لوی حسن ورکړی. وی هغې حسن داسې تاثر و چې زنانو خپل لاسونه کټ کړل په چړو باندې. وی که د رسول الله علیه السلام حسن دغې زنانو کتلی وی نو دوی به خپل زړونه کټ کړي وو. نو تاسو سوچ کوئ د حضور علیه السلام حسن جمال. بل دا چې د حضور علیه السلام زندگی څنګه وه، اخلاق یې څنګه وه. الله پاک زموږ او ستاسو اخلاق ښایسته کړي. دې مبارکو پروګرامونو نه چې راځو د دې نه به څه وړو هم که نه څه به زده کوو. حضور علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به ماته د ټولو نه زیات نږدې کس هغه یي د چا چې اخلاق ښایي او زما نه به د ټولو نه لرې کس هغه یي چې د چا اخلاق خراب وي. نو یو روایت کې راځي چې د چا سره محبت وي نو هغه د هغه سره نږدې وي. نو مطلب دا دی چې د چا د اخلاقو تحسین وي، اخلاق یې ښه وي که نه، حسن خلق د چا وي نو د هغه په زړه کې د رسول الله علیه السلام محبت هم وي. د چا چې اخلاق خراب وي پته لګي چې د دې کس په زړه کې د رسول الله علیه السلام سره مینه نشته. مبارک فرمایي د قیامت په ورځ به د نیکۍ په تله کې د ټولو نه دروند څیز هغه ښه اخلاق وي. الله دې زموږ اخلاق ښایسته کړي. ستا تله د نیکۍ به په ښو اخلاقو باندې درنېږي. د حضور علیه السلام اخلاق داسې و، چا په کاڼو هم ویشتی او په ګټو هم ویشتی و، چا ورته مخامخ بدې ردې هم ویلي دي. حضور علیه السلام په ښه اخلاقو هغه له جواب ورکړی. مونږ او تاسو څنګه یو؟ څوک راته لږه تیزه خبره وکړي مونږ ورته دوه درې تیزې وایو. صبر او اخلاق د هغې مونږ کې ډېر کمی دی. کور کې د والدینو سره د اخلاق، د بیبیانو سره اخلاق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زما په شانتي د خپلو بیبیانو سره چې زما کم اخلاق دي داسې د بل چا هم نشي کېدی. اخلاق یې داسې و چې کله کله به یې لوښي هم په خپله ووینځل او پیزار مبارک به چې کله وشلیدل جدا به شو هغه به یې په خپله وګنډل او تر دې پورې کله کله به یې خپلې جامې هم په خپله ووینځلي. دا د هغه اخلاق په کور کې. انس رضی الله عنه فرمایي 10 کاله مې د حضور علیه السلام خدمت کړی دی
خو په دې لسو کالو کې چېرته حضور علیه السلام ما ته غوسه نه ده کړې. کله کله وې زه ماشوم وم، د 8 کالو وم چې خپلې مور بېبي راوستم، یا رسول الله دی ما تا ته درکړی، دا ستا غلام دی. د 8 کالو ماشوم وم، 10 کاله مې خدمت کړی. چې د 18 کالو شوم نو حضور علیه السلام د دنیا نه پرده شو. وې په دې 18 کاله عمر کې وی زمانه به کله کله خطایي وشوه، ماشومې که نه غلطي به رانه وشوه، بیا بیبیانې به راته غوسه شوې. زه ماشوم وم، زه به کور ته ډایرکټ نه به راتلم. وی حضور علیه السلام به وي چې دته مه غوسه کېږئ، دا خو د الله له طرفه لیکلی شوي داسې وه، غلطي به کېږي که نه، د انسان نه غلطي کېدی شي. نو د حضور علیه السلام اخلاق داسې وو. دې وجې نه په دنیا کې چې هر قسمه صاحب استطاعت وي، کمالی انسانی، خو د هغه کمال چې هغه پوره کېږي نه ښه، ډېر لوی کمالي. ګوره که ډاکټري مونږ وایو که د ده لږه نوره زندګي وی دی چې مړ شي که نه، مونږ وایو ده به نور هم ښه خدمت کړی، کمال ته لا نه دی رسېدلی. لوی عالمي مونږ وایو چې دی وفات شي، مونږ وایو که نورې زندګي سیوا وی ده به نور هم د علم ډېر خدمت کړی. مجاهد مونږ وایو که دی نور ژوندی وی، د ملک باچای مونږ وایو که نور ژوندی وی، نور به یې خدمت کړی. لیکن کمال ته څوک نه رسي، دا یو محمد رسول الله علیه السلام دی چې هغه کمال ته رسېدلی. الله پاک کامل بنده دی. څوک هم داسې نشي ویلی یاره که هغه نور ژوندی وی او نور وی نو هغه به نور داسې خدمت کړی. هغه خپل زندګۍ کې هر څه کامل کوخه. ټول صحابه کرام یې راجمع کړل، وی ما چې کوم فریضه وه هغه مې پوره کړه که نه ده؟ صحابه ورته وی تا ټوله فریضه خپله پوره کړه، تا خپل حق ادا کو. اسمان ته یې ګوته اوچته کړه، یا الله ته ګواه شه چې کم حق زما و ما ټول پوره کو، ما هغه ادا کو. دغه وجه وه چې انس بن نضر رضی الله عنه د احد په میدان کې کجوري خوړې، چا ورته وی رسول الله علیه السلام شهید شو. د صحابو ورسره محبت داسې و. مونږ ته وایي چې وایي چې زه کامل مؤمن یم نو د حضور علیه السلام محبت به دې په زړه کې. نو چا ورته وی حضور علیه السلام شهید شو، هغه کجوري ګزارې کړې وې چې حضور علیه السلام نشته، زه به بل چا ته ګورم په دنیا کې. او د جنگ میدان ته یې ودانګل، کافرو سره وجنګېدو او ډېر سخت زخمي شو او شهید شو. خبیب رضی الله عنه مبارک صحابي دی. د صحابو محبت ته وګوره. موږ او تاسو دغه لږ وخت نشو ورکولی چې دې محفل ته راشو، یا د حضور علیه السلام صفت واورو یا یې بیان کو. که مونږ عوام یو نو د حضور علیه السلام لږ صفات بیانول مونږ له خو پکار دي چې یاد یې کړو. نو دغه وجه ده چې زمونږ ایماني کمزورتیاګانې ډېرې شوې، مونږ کې ګناهونه ډېر شو، فتنې ډېرې شوې، زمونږ محبت د دین سره ډېر کم شو. خبیب رضی الله عنه مبارک هغه ابو سفیان او کافرانو رانیولی و، او چې کله د پانسۍ هغه سزا یې وله ورکوله، وی په زړه دې څه ارمان دی؟ وی دا ارمان مې دی چې 2 رکعته نفل وکړم. 2 رکعته نفل یې وکړل، وی دا لمونځ به مې نور هم اوږد کړی، خو بیا به وي چې یاره دې به وایي چې ویرېدو د مرګ نه. بیا د پانسۍ هغه دغه باندې وتړو، په هغه ونه باندې ورته وی صرف دومره ووایه چې رسول الله علیه السلام زما په ځای تړلی شوی وی او پانسي شوی وی، زه بچ شوی وی، د خپلې بیبي او بچو سره ناست وی، نو اوس به دې رها کړو. هغه ورته وی دا غلطه خبره ده، زه چې 100 ځله پانسي شم زه دا هم نه ویم او دا هم نه خوښوم چې د حضور علیه السلام په خپه مبارکه کې ازغی مات شي، هغه ته د ازغي تکلیف میلم. زه چې پانسي شم په دې نه خفه کېږم، خو چې حضور علیه السلام ته تکلیف میلاو نه شي. صحابه کرامو یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دا پروګرامونه د حضور علیه السلام د صفاتو
دا د خوش قسمت خلقوي ښا ما دغه آیت وی کنه ساوی شریف یا روح البیان چې دلته وګوري وی الله پاک په حضور علیه السلام څنګه درود وی د دې څه مقصد دی وی دا الله د درود مقصد دا دی چې الله پاک حضور علیه السلام د په قیامت کې مقام محمود دا یو بهترین مقام دی چې دا ول ورکړي سبحان الله ملائک چې په حضور علیه السلام درود شریف وی وی د دې مقصد دا دی چې دا ملائک دا دعا کوي چې خدایا د محبوب علیه السلام شان نور هم اعلی او بالا کړي مومنان چې په حضور علیه السلام درود وی وی د دې مقصد دا دی چې دا مومنان د حضور علیه السلام شان او صفات به بیانوي مومن هغه دی چې د حضور علیه السلام صفات بیان کړي د حضور علیه السلام شان بیان کړي دا واوري دا د خوش قسمت خلقو کار دی دا پروګرام چې د میلاد دا نه سیاسي جلسه نه د چا د زنده‌باد مرده‌باد ناري نه د وټونو خبري بلکې دا پروګرام چې وی کنه دې کې صرف د الله د حضور او د الله خبرې د محبوب علی السلام خبرې پدې کې تاسو وګورئ د سیاسي جلسې کې پدې کلی کې سیاسي جلسه وي څومره خلک بد دي کلی او د دې محلي او د لرو راغلي پیمانه وي د اول نه تر اخره پوری په دې پروګرام کې دی او کس پاسې چې دا کار غلط دی هغه څوک ویل نشي ویل ولې دې کې څه غلطي نشته او صدقه او شو د قران بیان شو تلاوت شو دا د ټول محلي د پاره د الله مهرباني د پرې د الله رحمت راوريږي ښا ځکه چې الله پاک فرمایي چې ای زما محبوبا اے نبی علیہ السلام دا ټول پیغمبران او انسانان او ملائکه او کائنات دا ما ستاسو د برکت پیدا کړی سبحان الله کته نه نو ما به هیڅ څوک نو پیدا کړی او چې ختم قرآن څومره غټه جلسه وي د قرآن ختم دی وای کنه وای دا قرآن د چا د مخ راغلی د حضور علیه السلام د مخ که حضور علیه السلام نه قرآن به هغه د قرآن جلسه د موږ د هغې عزت کوو موږ یې خپله کوو ډېر بهترین کار دی خو نبی علیه السلام خو صاحب قرآن دی که نه دا خو ذات هغه ذات دی چې د په برکت باندې قرآن راغلی د ده په برکت ټول کتابونه راغلي تورات انجیل زبور دا د مسلمانانو دپاره پکار دي چې د حضور علیه السلام د شان دپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي دا یو خبره کومه بیا خپلې خبرو ته اختتام ورکومه کله چې د صحابو محبت داسې و د حضور علیه السلام سره حضور علیه السلام چې د دنیا نه لاړو پرده شو بلال رضی الله عنه فرمایل وی اوس به زه چاته ګورم وی زه ځمه چې د دې کلي نه لاړ شم هغه کلی خو داسې دی چې زموږ او ستاسو زړه غواړي چې هلته لاړ شو هغه مدینې کې د سړي زړه ته سکون میلاویږي بلال صاحب وایي زه تې ځم نو للناس فیما یعشقون مذاهب په عشق کې د هر چا خپله طریقه یې د هر چا خپل عشق بلال صاحب وایي زه دا مدینه پرېږدم وجه دا وه چې ما به اذان کوو په حضور علیه السلام به مې نظر لګېدو ناس به ما دیدار به مې کوو اوس هغه نشته نو زه چې هغه ځایونو ته ګورم هغه ځایونو ته نشم کتی دې وجې نه لاړو مدینې منورې د شپې خوب ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي بلاله تا زما وطن پرېښودو تا زه پرېښودم دا څه کې بلال رضی الله عنه چې راویښ شو ګوره حضور علیه السلام هغه یو نعتخوان وایي که نه یو شاعر خپله شقان پیژني او ګوري ټول چا چې د حضور علیه السلام سره عشق محبت یې که نه زمونږ پیغمبر علیه السلام د دې نه خبرېږي دا پیغمبري طاقت دی زما او ستا په شان طاقت نه ما او تا د ځان نه یو خبر پیغمبر الله لوی طاقت ورکړی بلال صاحب ته وایي ته دومره لرې لاړې زما وطن دې پرېښو بلال صاحب چې راویښ شو نو بیا په سوارۍ باندې کېناست مدینې منورې ته راغی چې کله مدینې ته راغی د مدینې خلک ډېر خوشحاله شو ځکه هغه ماحول ورته رایاد شو چې دا خو د حضور علیه السلام عاشق و ټول خلق راجمع شو وی بلال صاحب اذان وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته اول حکم وکړو وی اذان وکړه وی زه اذان نشم کولی عمر فاروق صاحب ورته حکم وکړو ټولو لوی صحابو وی زه اذان نشم کولی اذان خو لوی عبادت دی دا د ثواب کار دی هغه نه کوي دا د عشق او د محبت هغه مظاهره وي زما د زړه هغه زور نشته د حضور علیه السلام هغه جدایي زما د زړه هغه زور ختم کړی چې د عشق عبدالرحمن باباجي فرمایي که نه هغه څوک چې د عشق د بند خلاص شي زه یې نه منم د موره زیږېدلی د عشق کې چې راشي که نه حضور او د الله دا حقیقي عشق دا لوی کمال دی الله دې زموږ او ستاسو د ټولو په دې کې ډېرې سختیانې او ډېر تکلیفونه وي خو ډېر لوی فضیلت د عشق دی
عبدالرحمن بابا جی فرمائی په دنیا کې کسکار دے خود عشق دے نور هم واړه بگار دے داسی بہرحال اذان انکو حضرت امام حسن صاحب او امام حسین رضی اللہ عنہما معشومان او فاطمی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ دوانه راولېګل بی بلال صاحب توای چې زمو مور بی بی وی چې اذان ناغه خلوی خلقو شاهزادگان صاحبگان داغو په حکم باندې بلال صاحب پاسې د اذان شروع چې اشهد ان محمد رسول الله تعالی ورسید صلی الله علیه وسلم د کورونو نه زنانه هم راووتې ښه ماشومان هم راووتو هغه موقع او هغه محل هغه طریقه د بلال رضی الله عنه هغه ځای ورته رایاد شو هغه وخت چې حضور علیه السلام بناسو بلال صاحب اذان او بیا بلال صاحب د اذان نو پوره کړی بیهوشي پې راغلی وه راپرېوت نو الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي ورفعنا لک ذکرک ای زما محبوبه ستا شان ما اوچت کړی دی صحابه و عشق محبت کړی د حضور علیه السلام سره خو تر قیامته پورې چې اهل سنت والجماعت وي که نه د حضور علیه السلام د عشق دا پروګرامونه به کېږي او دا دعا کوئ چې خدای مونږ په دې پروګرامونو کې شریک کړي او دا کوشش کوئ په دې میاشت کې زمونږ د چمکني کې تنظیم سالکان چې کوم پروګرامونه دي ډېر زیات پروګرامونه دي کوشش کوئ ګوره که اوس د ډمو پروګرامي د اجراګانو هغې ته ټول خلک راځي بعضې بدقسمته په خپلو کورونو کې دغه پروګرام جوړ کړي د الله لعنت پرې ورېږي په حجرو کې د الله لعنت ورېږي بعضې بدقسمته پکې پیسې خرچه کوي په دې د الله لعنت دی دا حرامې دي که نه ځان غریب کړي هغې په ځای باندې دا پروګرامونه پکار دي دي کې مالي جاني هر قسمه کوشش پکار دی الله جل جلاله دی د داسې محافلو زموږ او ستاسو قسمت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین